بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم متمکن اعراب شروع. په اسم متمکن کې اول مفرد منصرف صحیح، بیا ورپسې مفرد منصرف جار مجرای صحیح، بیا ورپسې جمع مکسر منصرف. د دې ټولو اعراب یو. بیا ورپسې جمع مؤنث سالمه وه، داغی جدا اعرابو. بیا ورپسې غیر منصرفو، داغی جدا اعرابو. ورپسې اسماء سته مکبره موحده چې مضافی غیر د یای متکلم ته، داغی جدا اعرابو. دلتا وم نمبر، اتم نمبر او نهم نمبر د دې درې واړو اعراب یو دی. وم نمبر تسنیه ده، رجلان تسنیه ده، کوغا هر تسنیه. رجلان، امرأتان، صبیان او منبران او قرطاسان، داسې چې هر تسنیه راشي نو هغه په دې کې داخله ده. تسنیه لکه رجلان. دویم اثنان، اثنتان او سنتان، دا الفاظ دي، دا دغه درې الفاظ دي. اثنان، سنتان او اثنتان دا ورسره دي. دا هم د تسنیه د پاره راځي. دریم نمبر کلا او کلتا ده. کلا مذکر سره راځي، کلتا مؤنث سره راځي. دا دو مذکر سره، دا دو مؤنث سره. لفظ یو دی خو د مذکر د پاره یو استعمالیږي او مؤنث د پاره بل استعمالیږي. خو په دې کلا او کلتا کې شرط دا دی چې مضاف وي ضمیر ته. کلا هما، کلا هم، دغه شان ضمیر ته مضاف وي، ضمیر ته مضاف وي. نو دا پنځه الفاظ دا شو: اسنان، اسنتان، ثنتان او کلا او کلتا او باقی تسنیه ده. نو په تسنیه کې خو بیا ډېرې تسنیه ګانې راځي. د دې ټولو اعراب حالت یو دی. رفع په الف سره، دا رجلان حالت رفعی کې راله. مبتدا خبر، دغه شان فاعل نائب فاعل د ان خبر، دا په مرفوعاتو کې راله، دا په مرفوعاتو کې راله، دا الفاظ په مرفوعاتو کې راله. نو دې کې حالت رفعی په الف سره ده. حالت رفعی په الف سره. ګوره جاءنی رجلان، رجلان تسنیه ده، حالت رفعی کې واقع شوه ده او رجلان فاعل ده د جاء د پارا. چې حالت رفعی شو نو حالت رفعی د دې په الف سره ده. رجلا نون له اعتبار نشته ده. ښه، نون یو قسم اخیر نه ده، بلکې د نون نه مخکې الف چې ده دا اخیری واخله. رجلا نی او نون د تسنیه چې د نون د تسنیه چې وي نو هغه مکسور وي. ښه، رجلان دا د تسنیه نون ده. اثنان، اثنتان، ثنتان دا د تسنیه نونونه دي، دا به مکسور وي. نو رفع په الف سره. رجلان، کلا، کلینا، کلا هما خو ضمیر یو ځای شوی دی ور سره. کلا او دغه شان کو دلته مؤنث راځي د رجلان په ځای باندې، نو دلته به کلتا وي، به بدلته کلتا وي. لکه جاءتنی امرأتان کلتاهما، کلتا بوي. یعنی دلته چې مذکر نو دا به مذکر راوړي، دلته چې مؤنث و دلته به دا مؤنث راوړي. نو کلاهما دا حالت رفعی کې واقع شوی دی. رجلان او کلاهما
اثنان داوم چې حالت رفعی کی واقع شي نو اثنان بوي اثنتان سنتان داسې ویل کېږي چې حالت رفعی کی وي. خجی رأیت رجلین دا خو حالت رفعی په الف سره او نصب او جر په یا ما قبل مفتوح سره. ګوره رأیت فعل فاعل شو، رجلین دا حالت نسبی کې واقع شوی دی، منصوب ځکه مفعول به دی، مفعول به منصوب وي نو د رجلان په ځای به رجلین وایو، د کلاهما په ځای به کلی وایو، یا ما قبل مفتوحو کلیهما اثنان نه دی اثنین ویلې کېږي، اثنین اثنتین ثنتین کلیهما کلتیهما داسې ویلې کېږي. حالت نسبی دغه شان شو. او دای حالت جری د نسبی او جری دواړه په یا ما قبل مفتوح دي. مررتو به مررتو فعل فاعل با جار پر رجلین داخل شوه دی نو رجلین حالت جری کې دی، خو حالت جری او نسبی یو شان دی. مونږ به څنګه معلومو؟ مونږ به مخکې په با حرف جار باندې معلومو چې با حرف جار په داخل شوه دا نو رجلین راوړو، رجلی یا ما قبل مفتوح کلیهما اثنین دغه شان دام بدلوي، اثنین اثنتین سنتین کلیهما کلتیهما. پوه شوي په دا د درې واړو اعراب یو دی، تثنیه او ورپسې دا 15 الفاظ دي، 15 کلمې دي. نو د دې حالت رفعی په الف، حالت نسبی او جری په یا ما قبل مفتوح. اوس دې خوا راشه، لسم یو لسم او دولسم د دې درې واړو اعراب یو شان دی. لسم پکې د جمع مذکر سالم، جمع خو جمع ته ویل کېږي، یعنی واحد او تثنیه نه وي، مذکر دی مؤنث نه دی، سالم دی روغ مکسر نه دی. جمع مذکر مکسر مخکې تیر شوی اول قسم کې، اول اعراب کې جمع مکسر وا نو هغه جمع مذکر مکسر او مؤنث مکسر وا. دلته جمع مؤنث سالم ده، جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم مخکې تیر شوی. دا جمع مذکر سالم شو لکه مسلمون، مسلمون چې د دې مسلمون جمع مذکر سالم موږ هغه ته وایو چې د دې جمع راغلی په واو نون سره، جمع شوی وي په واو نون سره، الف تا باندې چې جمع کیږي نو هغه جمع مؤنثه سالمه ده، او جمع مذکر سالم به دا جمع کیږي په واو او نون سره. دا خو ډیری دي، دا مثالونه خو دې ډیر دي. باقی دا چې دي نو دا هم یو څو حروف دي. یو لسم نمبر 20 دا شلو انسا، شل دیرش سلویخ 50 شپیته اویا اتیا نوی. دا اتا عقود اتا الفاظ دي. 20 30 40 50 او 60 70 80 90. پوه شئ په دغه شکل هم راځي، او 20 30 40 50 60 70 80 90 داسې هم راځي، حالت په بدلیږي. 20 تا 90 یعنی 90 پورې دا اتا الفاظ دی عقود ورته ویل کېږي، عقود 8. دولسم نمبر ورپسې دی اولو. په اولو کې اول واو دا لیکل کېږي ویل کېږي نه، اولو الالباب. اولی الالباب قرآن کریم کې چې دا راځي. اولو
اولو لفظ خدا اولو داسې دی چې دې نه رستو مالن داسې لفظ داسې اسم چې هغه جنس وي جنس داسې اسم چې لګ ته هم شامل وي ډیرو ته هم شامل وي مال دی روپۍ ته مال ویلی کېږي په اربونو هغې ته مال ویلی کېږي دا اسم جنس ته مضاف وي اولو هلته زو هم داسې وښه زو اسماء سته و مکبره وکې ذو مالن دلته دی اولو مالن دا اولو دا هغې ذو جمع دا خو الفاظ په خپلو کې جدا جدا دي نو دیزی که اته الفاظ دا شو او دای نه هم شو او باقی جمع مذکر سالم کې ډیر الفاظ راځي د دې ټولو سیزونو د دې ټولو قسمونو د دریو قسمونو رفع واو سره ګورا مسلمون جاءنی مسلمون اخری نون به پکې شمیرې نه دا واو ده واو ما قبل مضموم واو ما قبل ضمه جاءنی مسلمون 20 اولو مالن خو مجرور ده د مضاف الیه د وجنا اولو مالن دای حالت رفعی شا نصب او جر یا ما قبل مکسور نصب او جر په یا ما قبل مکسور بی گورا نصب کے واقع کو رأیتو راولو رأیتو مسلمینا یا رالا ما قبل مکسور شا رأیتو متوجه شا رأیتو مسلمینا او 20 30 حالت جری کی حالت نسبی کی واقع شی منصوباتو کی واقع شی او اولی مالن یا ما قبل مکسور دای حالت نسبی شو حالت جریم دغه شان په یا ما قبل مکسور باندې مررتو بمسلمین 20 90 30 80 داسه او اولی مالن رفع واو سرا نصب جر یا ما قبل مکسور سرا جانی مسلمون اولو مالن پکداشو او 20 رجلن دا رجلن خو موږ دی وجه ورکشي 20 پکې دغه دی دا 20 ممیز دی کې بهام دی رجلن سر دغه کیږي دا برابرېږي رأيت مسلمين اولي مال 20 رجلا مررت بمسلمين اولي مال 20 رجلا پوه شئ په د دې جدا اعراب د دې جدا اعراب شو اعرابونه دلته د شو او اقسام پکې ششپګ راګیر شو یاد کړئ دلته ګوره رپ واو سره ده کنه ګوره مسلمو دا نون به لری کې ده دلته ممته نون لری کې دلته مم دا نون پکې نه دي او دې ځکه خنون اړو شته نه نو حالت رفعی ته ګوره واو ما قبل ضمه رپ واو سره رپ واو سره ده واو ما قبل ضمه پکې ده لکه واو ما قبل ضمه غواړي نو مسلمون مسلمو دا رفعی ده او نسبی او جری دینه یا جوړه کا دلته کسره ورکا مسلمی دا لفظ باندې بیا پوهیږم دا رپ واو سره دا چې کوم نو و ما قبل مضمون دا دي کنه د دې کرا و خو مخکې زما غواړي او کلی کلم نه نو هم دا الفاظ ذکر نه رپ واو سره او دا تاسو رپ واو سره شکنه دا تاسو وایي چې دا دغه ذکر نه مفتی صاحب اعراب دو قسم دي و حروف سره دي بل حرکات سره دي دلته حروف وایي کنه رفع د ذکر په واو سره دي نه دا دې کې د الفاظ مې لګر ورته دي کم ځای کې کم الفاظ دي سره دا حالت تاسو وایي دی او ما قبل زما غواړي یا سړی خو چې دومره غټه مسله ای خجی بسم الله الرحمن الرحیم خیال کوي ښه پدې کې دی قرأتو ما اولستل د دې ترکیب سره راځي قرأتو فعل فاعل الکتب
کتابونه په اسم متمکن کې الکتب دا چا سره ده جمع مکسره خیال دې رجالون والا جمع مکسره ځکه د دې واحد راځي کتاب د دې واحد راځي کتاب نو کتب کې د کتاب بنا چې کوم هغه جوړښت دی هغه مات شوی دی نو کتب دا جمع مکسره ده اوس کتب دلته کم حالت کې واقع شو دی وی مرفوع تسوی منصوب دا منصوب دی مفعول به ځکه چې قرأتو اولستل ما دا فعل فاعل شو نو الکتب ته بسوی مفعول به اوس مفعول به مرفوع وی کو منصوب وی منصوب نو اسم متمکن لا بوسور شو چې اسم متمکن مونږ لا دا کتب باندې سر مونږ ته جاری کوي حروف بدلای کنا حرکات بدلای نو الکتب دا جمع مکسره ده جمع مکسره کې حرکات بدلیږي او ار یو سیز تا ته په خپل شکل باندې خي کتبو کتبه کتبا تا ته صفا خي نو دلته دا منصوب واقع شوه ده نو موږ بوایو قرأت الکتب مفرد دغه اول چې کوم قسم ده هغه موږ له اعراب را کوي چې رفع د دې رفع په ضمه سره نصب په فتحه سره او جر په کسره سره باقی ته به چې په دې کې تنوین نه دی راغلی هلته موږ رجالن ویلی دی نو دلته هم تنوین به راشي کو د الف لام لرې شي د الف لام او د تنوین په خپلو کې نالګي د وی داسې نه کېږي چې دلته تنوین هم وي او الف لام به هم وي ګنې الف لام ته لرې کې نو قرأتو کتبن بشي قرأتو کتبن بشي په دې پوه شولې باقی ترکیب فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه دویم نمبر الطالبات یستمعن النصیحت دی بن بتاسو اعراب جاری کوي دې ته موږ وایو جمله اسمیه ده کو فعلیه ده اسمیه ده ځکه چې مخکې ته اسم راغلی دی نو دا بتانه غواړي مبتدا او خبر سبدن غواړي مبتدا او خبر نو دې د پاره به مونږ دا الطالبات دا به مونږ مبتدا کو او یستمعن النصیحه دا به مونږ خبر کو دا به اول به مبتدا کو او دویم به خبر کو نو الطالبات دا کم حالت کې شو حالت رفعی ده ولی حالت رفعی ده ځکه چې مبتدا ده اوس رازو اسم متمکن لا چې جناب د الطالبات د پاره مونږ له اعراب راکا اوس بګرزو الطالبات دا مونږ د چا سره ولګو جمع مؤنث سالم مسلمات خیال کا وخا د دې اعراب چې غواړي نو اعراب له بدل ته اسم متمکن ترازه اسم متمکن بتاله اعراب درکې چې حالت رفعی ده نو حالت رفعی کی بتاله زواو در کوم د تسنیه پشان الف دل درکم او کنا تعالی ضمه درکم دا بتا د اسم متمکن نا منظوری داخله دا سینه دا سی بنا چې اسم متمکن تر سره درکې نه او ته به بزد دی دا ورکوما نه الطالبات حالت رفعی کی زکه مبتدا ده زکه چې مبتدا ده اسم متمکن لرازو الک حالت رفعی د لمار اوله ده په کوم اقسامو کې ته اخلي نو هغه وی جمع مؤنث سالمه کې اخلم نو د جمع مؤنث سالم حالت رفعی پس ده الف ثابت الف جمع مؤنث سالم حالت رفعی دا په ضمه سره ده خیال کوا جمع مؤنث سالم مسلماتون شي ده مسلماتون رپ په ضمه سره نسب او جر په کسره سره مسلماتون راځي دلته طالباتون ځکه نه چې مخکې په الف لام راغلی دی نو الطالباتو به موږ وایو الطالباتو به وایو پوه شو راشه یستمعنا
یستمعن خو فعل زمونږ سره اسم متمکن کې څه کار نشته ځکه چې اسم متمکن کې مونږ به اسم باندې کار کوو په فعل باندې دلته نه کیږي خو به هر حال یستمعنا دا فعل او فاعل یستمعنا څه شی ده فعل او فاعل لیکن دې کې یستمعنا کې چې کوم ضمیر ده هغه ضمیر مخکې الطالبات ته راجع ده یستمعنا طالبات غوږ دی یستمعنا اوري یستمعنا دا فعل او فاعل شو په دې کې دنه ضمیر دی ضمیر طالبات تراجع دی او دا ضمیر کوم حالت کې واقع شوی دی حالت رفعی نو په دې دا اوس اسم متمکن د موږ نه بوزو ښه ضمایر بلته نه بوزو ضمایر دلته خو اسم غیر متمکن دی غیر پره خو به هر حال دا فاعل شو رازو النصیحت لا متوجه شه النصیحت دا دلته کم حالت کې واقع شوی دی حالت ترکیب ته ګورئ فعل فاعل نو دا نصیحت کم حالت کې شو اوری نصیحت حالت جزمی نسبی النصیحت شا اوس په دې باندې د فتحې د جاری کولو نه مخکې به دا مونږ بوزو د اسم متمکن نه بعد د اعراب راخلو اسم متمکن کې النصیحت چا سره ده مفرد منصرف صحیح سره نو مفرد منصرف صحیح ته به مونږ وایو حالت نسبی راکا هغه به مونږ لراکئ فتحه نو مونږ بلته فتحه لګو هر اسم چې مونږ حالت د غیر او باسو نو د هغه حالت چې ده هغه به مونږ وی ادارې لزو هغه اداره چې ده هغه اسم متمکن ده نو هغه به مونږ له یو شکل لاګي چې دا واخله ستا وړو ته ضرورت ده وړو واخله غوړو ته ضرورت ده غوړی بلاله راکی بل سی ته ضرورت بسکټ نو بسکټ براکی هر وخت کې بدانه چې وړ راکی د وخت مناسب نو اسم متمکن چې دی هغه به مونږ له خپل حالت راکړي نو النصیحت شو الطالبات یستمعن النصیحت پوه شئ په دې لراشه ان رجل مهذب دې ځکه دا جمله اسمیه ده کو جمله فعلیه ده دا جمله اسمیه ده انت اسم ته مخکې راغلی ده دا انت ضمیر ده اسم متمکن له نه راولو خو دا اسم غیر متمکن کې ده انت ضمیر ده دا کم ضمیر شو ضمیر مرفوع منفصل نو انت مبتدا شولا انت مرفوع ده ځکه چې مبتدا ده اوس به د دې دپاره مونږ خبر تلاش کوو نو خبر رجل مهذب رجل او مهذب دا په خپلو کې څه دي داسې سړی چې هغه ادبناکي تهذیب ورکړی شوی خپلو کې څه دي موصوف صفت رجلن ته ګورو رجلن کم حالت کې دی حالت رفعی ولې خبر دی اوس به دا رجل را واخلو اسم متمکن ته به ووایو چې د دې مونږ له شکل راکا حالت رفعی کې راغلی دی واو راکې تسنیه په شان الف لاله راکې او کو ضمه لاله راکې چې څه لاله راکې به هر حال رجل چې هلته مونږه هغې ته ورپېش کړه نو هغه وایي چې رجلون خو جناب مفرد منصرف صحیح دی واله ضمه حالت رفعی دی نو ضمه واله مونږ په دې ضمه ولګوله انت رجلن وسرالو مهذب تا چې مهذب سره څوک مهذب تاسو وایي چې دا صفت ده د رجل د پاره تاسو ویلو په توابعو کې موصوف او صفت دا په خپلو کې مطابقت غواړي د دې با په څلورو څیزونو کې یو شانوالی نمبر 1 وایا واحد تثنیه جمع کې دواړه واحد دي صحیح دی لکه دا صفت ده معرفه نکره کې دواړه نکری دي رفع نصب جر کې دواړه مرفوع شو او بل پکې څه مذکر مؤنث په دواړو کې دغه ده مذکر ده بهر حال صفت شو
چې دا محذبون صفت شو نو دا صفت خو تابع وي د موصوف د پاره د موصوف نو موصوف مرفوع دی نو دا به مونږ مرفوع کو خچ مرفوع شو نو اوس به راولو اسم متمکن کا جناب دلته اوس مونږ له سراکا نو اسم متمکن را چې دا مشیندره ته داخل که دننه که نو دی راو تو محذبون ویدا مفرد منصرف صحیح دی نو رفع لاله راکړه نو په دې باندې موږ محذبون کو پوه شو په انت رجل محذب شو بنیت بیتا لاسکن فیها ګوره دا جمله اسمیه ده کو فعلیه ده جمله فعلیه بنیتو فعل فاعل شو جمله فعلیه ده کنه ما جوړ کو سمې جوړ کو بیتن کور میں جوړ کو نو بیتن دې د پاره څه شو ها مفعول به کور میں جوړ کو مفعول فيه نه دی خدانه چې په کور کې می جوړ کو کور می جوړ می کا کور خدا دا بنایتو دا بنا دا او دا بیت دی خدا څنګه چې تاسو مفعول مطلق لور شي د دواړو الفاظ جدا جدا دي خام معنی هم جدا جدا ده بنایتو بیتن جوړ می کا کور فعل فاعل مفعول به بیتن دا به اسم متمکن تراولو نو مفرد منصرف صحیح سره واغسته لاسکن فیه لاسکن لام راله او اسکونو ده ز اوسېږم لاسکن فیه چې زه پکې اوسېږم لیکن دا اسکونو چې ده دا خو مضارع ده د دې نه مخکې لام راغلی دی او د لام کې نه پس ان پټوي د لام کې نه پس ان پټوي نو دا لئن اسکنا شو لئن اسکنا نو انت مونږ لري که پټ دی لاسکنا فيه شو فيه متعلق دی اسکونه سره شو او دا بیا ل اسکونه چې کم دی نو اسکونه خو فعلو نو هغه انت مفرد جوړ کو انت مفرد جوړ کو چې د لام جاره په داخل شي نو جار او مجرور به یو ځای او بنیتو سره به دغه کو دا متعلق به کو بهرحال دی کې زمونږ د اسم متمکنه دا بیتن پکې راځي حضر المهندسون ریاضیدان خلق هغه حاضر شو اوس ګوره حضره جمله فعلیه ده کنه حاضر شو مهندسون نو مهندسون دا په کوم حالت کې ده حالت رفعی کې ده مهندسون خلق حاضر شو حالت رفعی شو اوس دا مهندسون مونږ دغه ته وایو اسم متمکن لم راوستو اسم متمکن ته وایو د دې لپاره ته اعراب راکا هغه چې وخت نو مهندسون چا سره شو دا جمع مذکر سالم سره دلته مثال څو مسلمون نو مونږ لبدا اسم متمکن به مونږ لرا کوي واو ما قبل مضموم ځکه چې حالت رفعی کې واقع شوی د فاعل نو حالت رفعی به د په واو ما قبل مضموم باندې وي لکه حضر المسلمون داسې شو حضر المسلمون حضر المهندسون پوه شوي په خجی دی خواته راشه دنوتو من الشجرتین دنوتو زرا نجدی شم من الشجرتین دو ونوتا زرا نجدی شم دو ونوتا خیال کوا دنوتو فعل فاعل جمله فعلیه ده من الشجرتین من جار الشجرتین مجرور کم حالت کې شو جری الشجرتین کم حالت کې ده حالت جری کې ده اوس دا شجرتین دوونی دی دا به مونږ اسم متمکن لور شو اسم متمکن ته به وایو مونږ د دې شجرتین اعراب راکړه چې دې سره څه وکړو چې دلته کو دا حالت جری کې ده نو په دینون باندې به زیر وکړو دنوتو من الشجرتین داسې به ووایو
په دې نون به جاری کو اعراب کو نه په بل ځای به جاری کو نو جناب دا تسنیه شولا نو اسم متمکن مونږ له دا د چا اعراب دلته راکوي جمع مؤنث سالم تسوي تسنیه ده شجرتین سمانا دوا ونه نو جمع ته ولې بوزي ګوره چې تسنیه نو جمع او مفردو کې به کار نه کوي چې کله جمع رااله هغه ول به ورشه جمع مکسره چې ده الته به ګوتې وي جمع مؤنث سالم له براشي او بل جمع کوم ځکه ده جمع مذکر سالم ده او بل پکې دا 20 او دا اولو دا پکې جمع شي نو تاسو به دې لرازي باقي چې تسنیه نو تسنیه خو دا یو زید تسنیه دا ورپسې او کلا او کلتا او بل ورپسې سو خایسنان او اسنتان او سنتان دغه ځکه باقي چې مفردي نو بیا په دې نورو کې چکر لګوا نو دا د تسنیه اوس تسنیه حالت جری کې واقع شوی دا نو د تسنیه حالت جری په یا ما قبل مفتوح شجرتین بوي شجرتی بنوي او باقی من الشجرتین دینون باندې خو کسره دا بنوي چې دا کسره دا د اعراب کسره دا حالت جری کې واقع شوی دی نو پنونی ولا کسره اوس نه د تسنیه نون مکسور وی دې ځبان جاری شوی دی جاری شوی په دې یا باندې دی اعراب په دې یا باندې جاری شوی دی پوهیږي راشه دی لوس اتفق الشریکان اتفاق وکړو دو شریکینو کسانو دو شریکانو اتفاق وکړو اتفق فعل شو الشریکان کم حالت کې دی حالت رفعی کې دی اوس بدا الشریکان راولو اسم متمکن تا اسم متمکن کې دا چا سره لګي تسنیه سره رجلان سره لګي نو حالت رفعی کې دی چې حالت رفعی دی نو هغه موږ لراک حالت رفعی کې الف راکا نو الشریکان شو د دې حالت نسبی ته جوړ کا الشریکین کین د رجلین حالت نسبی او جری څنګه په یا ما قبل مفتوح باندې شریکین او حالت جری څنګه ده شریکین او مغم شریکین ده حالت نسبی او جری یو شان شو دل ترازو سو اثنیت علی المهذبات اثنیتو ما صفتو کو سنامی علی المهذبات پا مهذب خزو بانده مهذبات تهذیب والا خزو بانده مهذبات اس رازو اثنیتو فعل فاعل علی جار ده المهذبات مهذبات چی ده دا حالت نسبی حالت جری کی ده علا پی داخل شوه ده علا پی داخل شوه ده حالت جری کی ده اسم متمکن لرازو اسم متمکن توایو چی کم یو اعراب لراکی نو ده چا اعراب براکی جمع مؤنث سالم مسلمات والا هغه براکی نو التا حالت جری داغی سنگو مسلماتین و نو دلتا بمونگلا محذباتین راکی نو علی المحذبات شو علی المحذبات تا تو پکې نه دی علی المحذبات پوه شو دل وسرازو ودعت المسافرین دا ز تسنیه کومه تسنیه ده اوس ودعتو رخصت میں ورکا المسافرین دو مسافر تا د اسم متمکن کې بد چا یارا پی جاری کو د تسنیه نو دا کم حالت کې شو ودعت فعل فاعل مسافرین حالت نسبی کې ده منصوب ده ما رخصت کړه دو مسافر حالت نسبی شو نو چې حالت نسبی شو نو موږ بزو تسنیه له حالت نسبی بداغې نه غواړو نو الته ده رجلین مسافرین او کوته جمع کې مسافرین کې بیا تکو ته جمع کا نو او مسافر راځي نو جمع هم د دې نه جوړیږي خو چې جمع کې خیال کا وخا چې جمع د کړه مسافرین دی جمع کړه مسافرین دا تا جمع کړه نو بهم حالت
نسبی کې ده خلل جمع مذکر سالم تا مسلمین ودعت المسافرین مسافرین به راځي مسافرین 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 تسنیه تراله او مسافرین جمع تراله نجح المجتهدون کامیاب شو مجتهدون کوشش کوونکی کسان المجتهدون اسم متمکن کی چا سره ده جمع مذکر سالم د جمع مذکر سالم ګور دلته حالت رفعی ده الته حالت رفعی کې موږ سره کوي واو ما قبل مضموم مجتهدون او حالت نسبی او جری څنګه راځي مجتهدین دلته ګور اوس نرجو الخير من غواړو خیر خیر حالت نسبی کی راغله ده مفرد منصرف صحیح ده للفلاحین الفلاحین زمیدار خلق لام جار شو الفلاحین حالت جری کی واقع شوه ده دا مجرور ده چې حالت جری کی واقع شو نو دا به موضوع اسم متمکن کی چا سره ولګو جو مذکر سالم سره نو حالت جری د مسلمین یا ما قبل مکسور فلاحین پوه شوی دی باندې خجی بسم الله الرحمن الرحیم متوجه شه جناب خان لعل راله دا لعل او ورپسې دا جمله اسمیه ده کو فعلیه ده حروف مشبه بالفعل دی لعل جمله اسمیه ده لعل حرف ده د حروف مشبه بالفعلنا اسم سغواړي منصوب اباکا دای اسم ده اباکا څه ده اسم اباکا مضاف مضاف الیه دا اسم اوس دا اباکا دا لفظ ورولو اسم متمکن تا په اسم متمکن کې اباکا دا د چا سره ده اسماء سته مکبره ګوره اسماء اب پکیو کنه هغه دغه ګورو چې هغه شرایط پکې شته کو نشته اسماء سته مکبره اب مکبره ده موحده واحد ده او بلا مضاف نه ده یا د متکلم ته دا پکیو کنه چې مضاف وی غیر د یای متکلم نه نو دا یا د متکلم ته دا مضاف نه ده دا کاف ته مضاف شو اباکا اوس هغه موږ لرا کو دا حالت نسبی کې واقع شکنه لکه متوجه شه اباکا حالت نسبی کې واقع شو نو الته موږ له حالت نسبی کې اسم متمکن سره کړه الف اباکا شو لعل اباکا ابونا احاد رفی ده ابینا حالت جری دیگا لعل اباکا طبیب مرفوع راوړو ځکه چې دا خبر ده د پاره د لعل جمله اسمیه شوله العاملان لم یشتغلا العاملان دا جمله اسمیه ده العاملان دوا مزدوران دو کارکون کی اوس العاملان اسم متمکن کی چا سره ملاو کو تسنیه سره ګورو دلته کم حالت کې ده عاملان کم حالت ده حالت رفعی ځکه چې مبتدا ده نو دیله به موږ د تسنیه نه حالت رفعی اوالو الف العاملان حالت نسبی او جری څنګه راځي العاملین او کو جمع ته واړو عاملون عاملین مسلمون مسلمین یو مذکر سالم ته واړو نو العاملان دا مبتدا شو حالت رفعی ده او تسنیه ده د حالت رفعی په تسنیه د په الف باندې وي او لم یشتغلا فعل فاعل چې دواړه یو ځای کې نو دا جمله خبر شو د پاره د اسم او دا پوره جمله دا حالت رفعی کې واقع شوی ده نادیت عیسی نادیت فعل فاعل عیسی اسم ده
اسم متمکن کی چا سره اسم مقصور سره اسم مقصور رفع په ضمه سره نصب په فتحه سره جر په کسره سره خټول څه دي تقدیری موسی لیکل شي ولتا عیسی کم حالت کې ده نسبی نادیت عیسی आवाज میں وکړو عیسی تا نو عیسی حالت نسبی کی شخ تقدیرا په فتحه سره ده خو تقدیرا نادیت عیسی فعل فاعل مفعول شو رضیت عن الكاتبین زرازیم عن الكاتبین د منشیانونا لیکن کنا نو دا لیکن کی دا جمع اسم متمکن کی جمع مذکر سالم ش مسلمون دلته کوم حالت کې ده جری کې نو الت حالت جری کې مسلمین عن الكاتبین عن الكاتبین او کته کاتبین کې کته کاتبین دغه کې دا تسنیه کا تسنیه ته اړو نو تسنیه کې کاتبین به څنګه راځي حالت رفعی کې حالت رفعی دوما کاتبان حالت نسبی او جری څنګه ده کاتب بین کاتب بین نو کدا تسنیه شي نو رضیت عن الکاتبین بشي څنګه به معلومه شي دا جمع د کو تسنیه ده بس هغه به دغه معلومه چې خلک څومره ناشتي بس هغه نه معلومه دغه نه معلومه چې دا وځي دا تشدار راشي نو دا کاتبین ویل کېږي او کاتبین هم ویل کېږي تسنیه ویل کېږي جمع ویل کېږي خو ما حول تګور چې سو دغري منشیان دي پوه شو راشه ذبحت الدجاجات فعل فاعل حلال میکړه دجاجات چرګه چرګوټیان مؤنث شو چرګه دجاجات دا اوس ورزو اسم متمکن کې چا سره ده جمع مؤنث سالم دلته کم حالت کې واقع شوی ده نسبی الته به موږ لسره کوي فتحه صبر کوي جمع مؤنث سالم کې مسلمات ده کنه نو مسلماتن ویل کېږي مسلماتین ویل کېږي فتحه نشي راکوله کسره راغی جمع مؤنث سالم کې حالت نسبی تابع ده جری ده نو نسب او جر په کسره سره تم حیران شې دا کوم طرف ته روان دي ذبحت الدجاجات تیش ذبحت الدجاجات تن ویل کېږي حالت نسبی تابع ده جری ده کسره ده دی باندې صحیح شه مام تاسو غلطه ولې کنه یثق الناس اعتماد کوي خلق الناس ناس مفرد منصرف صحیح ہے سوچ ناسو ناسا ناسی پوئے گی دی بانے و ناس چی گو ردا معنی دا جمع دا خواہ بعضی وقت رسو زمیر ترجگی قالو دا جمع زمیر ترجگی کی ناستا بہرحال لفظی مفرد منصرف صحیح شا بی اخی کا یثق الناس اعتماد کئی خلق ستا پرور وس بی اخی کلا ورزو دا اخی کا اسم متمکن کی چا سره ده نه چا سره ده الته چا سره ده اسماء سته مکبره دي الته اخو ابو کا اخو کا اوس اغینا حرکت تر اخلو چې دی کم حرکت ورکو نو دلته کم حرکت کې ده دلته کم حالت کې ده حالت جری نو الته حالت جری کې موږ سره کوي یا نو بی اخی شو د دې اخی حالت رفی څنګه راځي اخو حالت نه اخ کې یادو ما اسماء سته مکبره کې چې حالت رفعی شنو سره راځي اخو راځي حالت نسبی کې سره راځي اخا راځي او حالت جری کې اخی دلته حالت جری کې واقع شوی ده بی اخی کا هغه شرایط پکې مکمل دي بازت دجاجتی انډا واچولا دجاجتی زما دجاجه چرګه دجاجتی بازت فعل شو فعل دجاجتی ولا څه شی ده ترکیب کیسه واقع کیږي چانډه واچولا نو دجاجه واچولا کنه دجاجه فاعل شکنه
دجاجتی فاعل دا کم حالت کې شدلتا مرفوع. اوس ورزوی سے متمکن کا دجاجتی اعراب لالا راکا چانه به اخلولتا جو مذکر غیر جمع مذکر سالم چې مضاف یا د متکلم ته غلامی دی خیال کوي. دا خو دجاجه خو معنی دی ویلې کنه دجاجتون خو معنی دی ویلې دجاجتی چرګا زما هر هغه اسم چې مضاف یا د متکلم ته هو شو کنه هر هغه اسم چې مضاف یا د متکلم ته خیال کوي غلامی والا دی خدای موسی غلامی مسله شوا پوهیږي. اوس دې کې دجاجتی کم حالت کې دی مرفوع ده لفظاً کو تقدیرن التحاد رپی پزمی سرو تقدیرن پوئی شو پی. اس دے بل راشا جاء ابو سعید جاء رال ابو سعید رالے نو ابو سعید پخپلو کسی دی ابو سعید مضاف الیہی منگ با ابو یادو ابو سعید مضاف الیہ دی ابو لوس ورزو چې دا ابو په اسم متمکن کې چا سره دی هغه اعراب به بجاره کول د حاضر فکر راغلی دی نو الته بچاله ورزو اسماء سته مکبره ول به ورزو اب راغلی دی اسماء سته مکبره موحده چې مضاف وی غیر یا د متکلم ته مضاف دی او غیر د یا متکلم ته ابي لکه نه دی بل چاته مضاف شوی دی اسم ظاهر ته مضاف شوی دی دلته حالت رفعی دی نو هغه جنه بسو منګ راخلو حالت رفعی کې وو عارضی کې به موږ پیش نه راخلو حالت نسبی کې به عارضی کې موږ زبر نه راخلو. اوس په تاسو پوه شئ چې دا نصب او رفع او جر څه شی دی دا حالت دی تعالی مختلف شکلونه درکېدله نو ابو التا حالت رفی په واو سره دلته حالت رفی دی په واو سره دی ابو دا بنوي چې جاء ابي سعید یا ابا سعید نه دلته فاعل واقع شوی د فاعل مرفوع او د حالت رفعی حالت دلته واو دی. ان ابا محمد رجل شریف ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نه اسم سواړي منصوب اسم سواړي منصوب ابا محمد د دې د پر اسم شو. اوس ابا را لیکن اسماء سته مکبره دي نو اوس ابا دلته خو واقع شوه د حالت نسبی کې نو التبا داغین حالت نسبی را غواړو غیب موږ سره کوي الف نو ابا راکا ان ابو محمد ان ابي محمد ان ابا محمد رجل شریف موصوب صفته دا ولا خبر شد ان د پارا مرفوع واقع شوی ده. نادى الداعی आवाज وکو आवाज کوونکی چغه والا الداعی आवाज کوونکی پوهیږي دعا الداعی شو نادى الداعی आवाज وکو چغه والا او د الداعی را غختون کی. اوس دا خو فعل شو الداعی چا سره ده الته اسم متمکن کی چا سره ده غلامی داوی غلامی سره ته سوي داوی اسم منقوص سره ده داعی وس چا سره شو یو غلامی دی التا غیر جو مذکر سالم چې مضاف یا د متکلم ته غلامی دی کنه یو غلامی دی او یو قاضی نو دا وس قاضی سره دی کو نه د غلامی سره دی دی غلامی سره دی قاضی سره دی دا قاضی سره دی یا بلګیا سره یا خپل ده تاسو تماوي چې په غلامی کې یا چې د هغه جدا ده داعی معنی خدا نه چې داعی چې زما داعی دا خو نو الداعی دا یا د دې چې کم دا اصل ده اصلی ده د واو نه بدل لاغلی ده کنه واو د اصل کې او نو داعی ونده نو دا شو د اسم منقوص سرا نو دلته کم حالت کې ده حالت رفعی ده مونږ به وایو دا حالت رفعی کې ده خو رفع تقدیری ده رفع تقدیر او زم چې رأیتو فعل فاعلکم نو داعی بیا څنګه کوما داعیه القاضیه او مررتو بالداعی
پوه شئ په تپری وکړه خجی بسم الله الرحمن الرحیم دې د خیال کوئ ښه جمع مذکر سالم مسلمون جمع مذکر سالم ده خو اضافت راغلی یا د متکلم ته یا د متکلم ته نو اوس ګوره ښه دې د خیال کوئ دا چې پکې ونه لیکلی شي نو بیا مسله ورانئ دا جمع مذکر سالم ده مسلمون دا حالت رفعی دی ښه مسلمین حالت نسبی او جری دی پورا متوجه شه حالت رفعی دا خو مسلمون او مسلمین ده د دې اعراب خود مخکې تیر بیان شو جمع مذکر سالم اعراب مخکې بیان شوی لیکن دا هغه جمع مذکر سالم دا چې مضاف وي یا د متکلم ته متوجه یا د متکلم مونږ دلته راوړه یا د متکلم مونږ راوړه دا مضاف شو دا مضاف الیه دا مضاف الیه دې خبره باندې پوه شئ خیال کوئ وروسته ګورئ بیا کو تپوس وکړئ نو بیا به مسله همدغه شان به تلیک او بیا به درسره دلته ګوره دا حالت رفعی ده او دا نسبی جری ده دا نسبی جری ده دلته چې کله اضافت وشو یا د متکلم ته نو نون د جمع پرېوته معنی یې را سره نون لړ خیال کوه ښه اوسه دلته وروسته دی کې یو مسله ده هغه حل کوم دلته هم نون پرېوته دلته شو مسلمو یا دلته شو مسلمی یا خیال کوه د دې حالت رفعی کې واو نه مونږ یا جوړه کړه د دې واو نه مونږ څه جوړ کړه یا واو پټ شو که نه شو دغه ځای ته اوس راځم ښه واو پټ شو حالت رفعی کې واو شو خو پټ شو تقدیری خیال کوه ښه رفع په واو تقدیری سره پټ شو په یا بدل شو دلته به یو سره یا راوړم مسلموی یا اول حالت رفعی ته دغه کوم ویښ شه چې دې مو اوس کله اوس هم راودي مسلموی یا حالت رفعی کې واو تقدیری شو دا دواړه یاګانې مونږ دې کې ادغام وکړو دواړه م یوه شدم پې بر راوړو مسلموی شو صحیح شو مسلموی د میم نه وروستو دلته یا راله نو د میم د یا نه مخکې پیش نه راځي مویا نه راځي د یا نه مخکې زیر راځي نو موږ ته هغه هلته زیر ولګو نو مسلمیو یا نو مسلمیه شه بیا ادغام چې وشه دا مسلمیه جوړ شو دې باندې تاسو پوه شئ حالت رفعی د دې مسلمونو یا د متکلم مو لرستو راوړه مسلمونا یا نون ته لرې کا مسلمویو یا
اول یا نه مخکې کسره ورکه مسلمیه یا بیا په یاګانو کې ادغام وکړه مسلمیه واو تقدیری دی ومنه چې دا واو تقدیری دی دلته تا ومنه چې واو تقدیری دی نو رفع په واو تقدیری سره او جاءنی مسلمیه مسله حل شو رازو حالت نسبی او جری ته چې دا یو حل شدا بلم به حل کیږي حالت نسبی ته ګوره مسلمین ده مسلمینا دلته مسلمینا بیا یشا نو نون تی مونږ لري که مسلمی یا پکشته کنه یا لفظی ته ور باندې شته باقی د دې په منځ کې خپلو کې ادغام وکړه بس مسلمیه بشي دا لږ په اسانه باندې جوړیږي نو دې کې چې کم حالت نسبی او جری کې هغه یا راتله هغه به حال پاتې شو که نه صرف ادغام وشو نو دلته نسب جر په یا لفظا ستا سوال حل شو دې ځای کې حالت رفعیه او نسبیه او جری یو شان دی او موږ وایو دلته واو تقدیری دی او دلته یا لفظي ده نو څه مسله ده هلته واو تقدیري په دغه شکل باندې واو مکمل لري هغې په ځای باندې یا راله اوس دې ځای ته ګورئ جمع مذکر سالم چې مضاف یا د متکلم ته مسلمی یا رفع په واو تقدیري سره نصب جر په یا تقدیر یا لفظا جانی مسلمیه رأیت مسلمیه مررت بمسلمیه یاد کړئ